امي کو تاسو غواړئ چې هغه دې ژوندی او خوشحالي نو د هغې نوم به م نه الف. سایرې زه پوی کړلم چې اوس به زه دا تسلیم کوم چې زما لور په دې دنیا کې نشته. دا به ستا دپاره ښه وي. څه پته ولګېده؟ وایي خو کور پرېښی او چېرته تللی دي. ګېټ ته تاله وه خو تاسو ما سره ښه نه کوئ. بچې دا خو به وخت ښیي چې زه دا سره ښه کوم او که بد د سره کوم. داسې کېږي په ما دومره سخته خو زه نه وم د چا د زړه خفه کولو باره کې خو ما سوچ هم نشو کولی. پته نشته چې اوس داسې خبرې مې په خیال کې راځي چې د هغې باره کې ما سوچ هم نه کړی خو زه نورو بدله د ده نه ولې اخلم. سوري ووایم ورته؟ زه تا سره یو بله خبره کوم. وایه. ما ته داسې ښکاري چې زه تا سره ډېر روډلی خبرې کوم چې هغه ماله نه دي پکار. ښه اسې زه هم دا یو چپټر ویم هم دا خو اوس شروع کوم. زه خو 3 کالو نه ویم او کېدی شي چې 3 کاله نورې مو ویم. یو لفظ را پورې نه نښلي. راته ښکاري هر کال مشکل نه مشکل. زه خو په هر څه پوه شم. که تاسو غواړئ نو زه ستاسو هیلپ وکم. ښه ته به اوس ما ته سبق ښیې؟ نه ما ته ستاسو د استاد جوړېدو شوق نشته. کمباین سټډي هم د څه نوم دی. لایک دې چپټر کې چې زه په څه پوهېږم نو زه تا په اسانو لفظونو کې پوهولی شم. دې سره به تاسو هم هیلپ وشي. ټیک ده کوشش به وکړو. دې ځای کې ختم زه کوم ځای کې؟ دا خو ډېر ایزي دی. سوال 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 ټول په خپلو کې لګیا دي. اول د کالج والا سوالونو جواب ورکوه بیا دلته. او مای ګاډ ما خو صرف د کچن د کار لپاره درته ویلو. ته خو ټول کارونه زما په سر واچول. دومره نه کوي چې انسان خپل جوټه لوښي لري کی. حد دې په دی. والا بچې مننه. بیا څه سوچ دې وکړه؟ زه به څه سوچ کوم مورې؟ ټولې فیصلې خو تاسو په خپله کوئ. زه دا فیصله په دې وجه نه کوم چې زه په تا خپله مرضي مسلط کوم. زه خو تا سیټل لیدل غواړم او دا هر څه به حله کېږي چې دا هر څه تیر هیر کړي او خپله نوې ژوند شروع کړي. بچې هغې خو ووې چې ته د هغوی خوښ یې. که ته غواړې نو زه ستا هغې سره ملاقات وکړم. نه د دې هیڅ ضرورت نشته. ګوره بچې زه ستا د ښه والي دپاره دا هر څه کوم.
او ته یې چې ضد دې ټینګ کړی. زه ضد نه کوم، همت مې بیلو چې هم ستاسو خبره منل وي او هم ستاسو فیصلې منل وي، نو بیا جینۍ سره د میلاوېدو څه ضرورت دی؟ هغه چې څوک هم ده او څنګه هم ده، نو چې ستاسو زړه ته په تسلي میلاوېږي نو ټیک ده. زه واده ته تیار یم. روټه او میلاو شي روړم. خبره اورا، تاسو کم از کم پل جوټلوخي سنگ سرک دی. ښه خبره نه ده. دا تا یو قسم سالن په خپل قسم خوړلې دي. هر ورځ دال، پرونم دال، ننم دال، واوړه دې دال نه. پرون او نن خو پخ شوي دي. بنده څه سبزي پخه کی، او چې سبزي نه نو کم از کم د دې دال سره چاولې پخوا. وروجې ځکه نه دي پخ شوي چې په لومبۍ ورځ تا روړې نو په هغه ورځ پخې شوې او ختمې شوې. او سبزي زه ولې روړم؟ تاسو ډیوټي ده، تاسو روړې د کور سودا. نو په دې کې څه بد دي؟ پیسې مې درکړې دي که نه؟ نو ورشه راوړه. او مخامخ چې یو سړک پرېږدي نو دوکان دی. کم ته په میلیونه به ځې او څیزونه به راوړې چې تا ته دومره ګرانه ده. څه مطلب؟ زه به روړم سبزي او غوښه؟ زه تر نن ورځې پورې یو دوکان ته هم سودا له نه یم تللی. او یې به ستا نوکران چې ستا دومره نخرې اوچتوي او تا له سودا راوړي. و زه په دې دومره تنخوا کې تا له نوکران وساتم او که نه د کور سامان راوړم. ګوره بیا خو به ته یوازې اوسېږي که نه، نو لږ غونته کې د کور ذمهواری په سر واله، لږ غونته کې پریکټس په دې وشي. خو نه، زه به د رستو سره وګورم. خو دې سبزۍ مبزۍ له زه دوکان ته نشم تللی. پرون او نن کره دال پوخ شو نو که ټوله میاشت هم پوخ شي زه به یې خورم. زه نشم خوړی دا دال. ګوره تر کالج نه پیدل راځې که نه، نو که په لاره کې تا د کور څه سامان راواغستو نو څه چل به وشي؟ نو لږ مدد به راسره وکړې که نه. ما تاسو ته ووی که نه چې زه دوکاندار سره خبره نشم کولی. زما تربیت داسې شوی دی. او تربیت؟ جی، ما مخکې چېرته چا سره غیر سړي سره بلا وجه خبرې نه دي کړې. او اسیم صرف د سبزۍ لپاره زه خپله پرده ولې خرابه کړم؟ بس که پلیز، د خدای دپاره بس که. اوس خو ما له ستا په خبرو پورې خندا راځي. ولې؟ تا داسې مخکې پردهداره ښځه چېرته نه ده لیدلې چې تا له خندا درغله؟ او هلو، دا خبرې بل چاته وکړه چې ستا په دې خبرو باندې یقین وکړي. ولې تا ته پته نشته چې زما او ستا واده په کوم حالاتو کې شوی دی او د چا په فلیټ کې ته ما سره میلاو شوی وي؟ زه سبزۍ له نشم تللی، زه پرده کومه. دومره خو ته پرده دار یې. د کور دپاره خو ته سبزۍ له تللی نه شي او د یو ښار نه بل ښار ته د یو فضول بدماش فلیټ ته ته راغلې. واه عایشه بسې. آیا تاسو ته واقع داسې ښکاري؟ بس که تر دې خپله بایې او دې پړونې دا کیسه ما ته پته ده. دا ته چې پټ مخ ګرځې که نه، دا را پردې د وجې نه ګرځې، دا ته صرف په دې وجه ځې ته بار لړ شه تاسو ونه پېژني. او خاص کر ستا غرونه چې ستا د وینو تکې ناست دي. اړه په خبره نه پوهېږي دا جینۍ.
یاره خو څه په مصیبت اورېدلې. څه پکار دي؟ څه دي په خوراک کې؟ ماش دال دی، چڼو دال دی، سبزي ده او غوښه ده. روکه مړه دال، د دالو نه خو روتښتېدم. یو کار وکړه، سبزی یو پلیټ راوړه. جی سر. خبره اوره، جی یو پلیټ پیکم کا. ټیک ده سر. بس که تر دې خپله بایي او د پړونې دا کیسه ما ته پته ده. دا ته چې پټ مخ ګرځې که نه، دا را پردې د وجې نه ګرځې، دا ته صرف په دې وجه ځي ته بار لړ شه تاسو ونه پېژني. داسې خبرې مه کوه لورې. تا ته خو پته ده چې ستا وروڼه داسې خبرو اورېدو عادت نه دي. امی تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې زه څه غواړم، زه څه کول غواړم؟ ولې؟ ته به څه سوچ کې؟ ته به څه غواړې؟ مهرو جینکو ته ډېر سوچ نه دی کول پکار. ولې امی؟ جینکو سره دماغ نیسه او که نه عقل یې نی. امی زه آخر خپل زندگی د خپل رویانو مطابق ولې تیره کم؟ وای هغې که تا د څه نه منې کوي نو ستا د ښه والي دپاره کوي. سم چې کوي ستا د ښه والي دپاره به کوي، ځکه چې وروڼه دې دي. پته نشته چې زما سبق نه ویلو کوي ته څه فایده ده؟ دنیا د کم ځای نه کم ځای ته ورسېده او تاسو تر اوسه پورې په دې سیس کې نښتې چې جنۍ به سبق ویو که نه، چې زه به څادر اچوم او کو بورکه به اچوم. مهرو هم دا ژبه دې ډېره زیاته اوږده شوې ده بچې. هم په کلو غوږونو زما یو خبره واوره. د ښځې عزت ډېر زیات نازکي. ښځه د خپل عزت بچ کولو دپاره ډېر په خیال قدمونه اخلي. د خپل کور د سړو د وینا مطابق هر کار کوي او عزت هم په دې کې دی چې د کور د سړو په مرضۍ باندې د کور نه بهر قدم دی. ګنې لورې د ټول عمر ګټل شوي عزت چې یو پیره د غلط قدم اوچت کړو هر څه ختم شي. یو ځل چې د بدنامۍ تور د ښځې په تندي ولګي او ټول عمر نه ځي او د دنیا دا خلک چې دي د ښځې غلطي چرې هم نه هېروي. ځکه زما لورې ښځې ته پکار دي چې همیشه خپل د عزت خیال ساتي. مام ټول اورېدلو په تاڼه کې ټول وی چې هغه فلیټ د مخکې نه مشکوک و، ځکه چې هغه ځای کې غیر قانوني کارونه کېدل. تو او ستا ملګري د هغه ځای نه د عیاشۍ اډه جوړه کړې وه. څه بکواس ده، دروغ دي. روټۍ مې راوړه تاله. زه نه خورم. نو ولې وږې بی؟ ما ته پته چې دا دال ستا هم نه تېرېږي، ځکه خو دال هلته پراته دي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومبې ما ځکه روټۍ نه خوړه چې زما زړه نه غوښتل. د رزق بې حرمتي زه نه کوم. د الله ډېر غټ احسان دی چې دوه وختو روټۍ بغیر چاته لاس نیونې راکوي. ناشکره نه یم
और तम में जोड़ेगा। ته شابسي ستاسو نه تشوم आओ जी तदन पस मजस्ता बिल्कुल इज्जत न को چې تم زما عزت نشي کولی زمانم سے ایکسپیکټیشن مساتا ګورا زما پزله کې چې سو ماته ته وي اوس رښتیا سدي تا ته وبدي د رښتیا وینا تا ته ډیر شوق دی کنه نو یو رشاد ځان باره کې مورا تم د هغه بدنام زین را برآمد شوی څه په جمعات کې خطبه نه کوله مام ټول اوریدلو پتاڼه کې ټول وی چې هغه فلټ د مخ کې نه مشکوک کو ځکه چې هغه ځای کې غیر قانوني کارونه کېدل تو اوستا ملګری د هغه ځای نه د عیاشي اډه جوړه کړې وه څه بکواس دي دا دروغ دي بله خو زما د دوست فلټ زونه میلاوېدو نه تللی وم او هسې ګیر شوم پکې تا سره واه واه څنګه هوښیار یې ته د خپل ځان د بېګنایي ثابتولو لپاره څه نه سوې ته او په ما الزام ځکه لګی چې زه د هغه ځای نه نیولې شوې وم زه چې هر ځای کې وم په ما به داسې ګنده الزام چا نه لګول کم چې ستا په راتلو په ما ولګېدو او اوس ته څونه بدماش انسان یې ګوره ته د خپل حد نه وځي تا ته چې زما باره کې پته نشته نو دا خوله دې په واک کې خوځوه زه د یو ډېر شریف خاندانه لکې ما او زماغه دوست زاهد چې دی هغه خو ډېر ساده دی او اسم ته زما په وجه نه ګیره شوي ته د هغې فضول غونته کې لیکت بدماش په وجه ګیره شوي پته نه لګي ستا ورسره څه تعلق خبردار که یو غیر سړي سره یې زما د رشتې جوړولو کوشش وکړو نو زما هغه سړي سره هېڅ تعلق نو که اوس ته داسې حرکت وکړو نو زما نه به بده څوک ني او تم زما خبره ښه په کوله غوږونو واوره که تام چې زما د کرکټر په باره کې داسې څه خبره وکړه نو ښه به در سره ونه کم روکه شه دې ته وایي په زخمونو مالګې دوړول په څه سوچ باندې ترور د شیراز د واده کارډ را لېږلی د وینو رشتې چرې هم نه ماتېږي ماتېدی شي چې زه د ټولې دنیا سره رشته ماتولی شم نو د خپلې پلار خور سره ولې نه احتشام هغې موږ د واده کارډ راولېږه خپل فرض یې پوره کړ او تلل راتلل خو زموږ په مرزۍ باندې ده ته فکر مه کوه نه به ځم زلته تلل راتلل خو ډېره لرې خبره ده خو ما له غوسه په دې راځي چې دا کارډ یې دلته څنګه راولېږو زما زړه غواړي چې دا کارډ وسوځومه او د دې ایره ترور له ولېږم دومره تا ولې ښې غوسه تا ته په خپلې خور باندې ده دې کې د اپا او د شیراز څه قصور دی د هغې غریبانو خو څه قصور نشته هغې خو ته په واده باندې بللې خو موږ سره چې څه وشو زموږ په نصیب کې لیکلي وو احتشام دومره غوسه مه کوه بېجا ځان له خاندان کې دشمنۍ مه جوړوه بس ما چې سوي هغه ما ووې د نن نه پس په دې کور کې زه د ترور او د شیراز نوم اورېدل نه غواړم ما درته ووې پوه شوې ته
ما سره یې کنه الله. زما زړه ته چې روزانه سکون ملاویږي د هغې نه ماته یقین دی چې ته ما سره یې. ټوله دنیا به زما مدد پرېږدي خو یا الله ته به زما مدد نه پرېږدې. یو تپوس وکړم الله زما دپاره خو به دعا کوي که نه؟ यासीन वल्कुरआन الحكيم إنك لمن المرسلين. ما خپل ځان له چی پخوله نو ما یې چې تعلم پخه کم. خیریت خو دی د کچن ټوله ډیوټي خو تا ماله را کړې ده. او خو زه نن لږ د وخته تلمه ځکه مې سهار وختي الارم لګولی و او ته مې ځکه ویښه نه کړې چې ما یې کیدای شي تودی ځکه مې پخپله پخه کړه. زما سهار وختي را پاسېدو عادت دی. زما مور د 2 کالو نه د سهار مونځ عادت ما کې اچولی دی. او واو اوس خو ما تلاوت کولو او په مونځ کولو باندې هم څه پیغورونه مه کوه څنګه چې تا زما په پرده کړو. ګوره زما تاله د پیغور هیڅ اراده نه وه. پته نه لګي چې شپې دا ټاپک څنګه شروع شو دا خبره دومره زیاته شوه. زه ملامت یم. سره شرمندګۍ بیا څه فایده ده؟ تا ته اندازه شته ستا دې خبرو ماته څونه تکلیف رسولی دی؟ خو اوس ټول قصور زما خو نه دی که نه. تا هم ما ته پیغورونه راکولو کې څه پریښي نه دي. تا هم ټول حساب کتاب بیګا پوره کړو. زه خو بیا هم په خپلو کړو پیمانه یم او معذرت هم کوم او تاله مې دا چیم راوړی لاړم زه. نو دونه سهارې ولې ځې؟ زما مطلب دی ته خو 8 بجې ځې که نه؟ او خو نن میډم سونیا څوک میټینګ له راوختي پته نشته څوک دي او بیا دومره سهار سهار کې میټینګ کېښوده ورغلم ښه. بس ما تا ته ووې په دې معامله کې زه د چا مورېدل نه غواړم. زما خور دې په کور ناستی د هغې په روټۍ زه نه تنګېږم. زه ټول عمر د هغې بوج اوچتولی شم خو د هغې بدعمله سره به د دې واده چرې مونه کم. هغه دې په کور کې بوډۍ ولې نه شي؟ امی جان تاسو جاړئ؟ څه وشو؟ استا دې خوا راشئ دلته کښېنئ. په جړا جړا خپل طبیعت ولې خرابوئ؟ جړا خو زما په قسمت ته تر څو پورې چې دا ژوند دی د لور په یاد کې به مې دا اوښکې همداسې بهیږي. روزانه به کور کې داسې څه نه څه کېږي چې هغه ما ته یادېږي. اوس دا وګوره د شیراز د واده کارډ راغلی دی. په دې کارډ باندې خو زما د مېرو نوم لیکلی پکار و چې داسې ونه شو چې خدای ته دغه منظوره وه او اسیم
الله ته تاسو ډېر نږدې یې. دا د خدای رضا وګڼئ او تاسو یې ومنئ. ٹھیک ہے ته ایمان والا خو یم زه، خو څه وکم؟ خپل زړه زه څنګه پوی کم؟ کوم ځای نه دومره صبر راوړم؟ ماته خو داسې لګي چې زما دا زړه به پړک وچوي. زما لور هر وخت زما په سترګو کې غړېږي. هر وخت زه د خدای نه همدغه دعا کوم، خدایا که تا زما څه خبره م خوښه شوي د هغې په بدله کې ما اوچته کې، ځکه چې د دې نه زیات غم زه نشم برداشت کولی. امی جان ولې داسې خبرې کوې؟ خپل زړه له تسلي ورکې. هر څه به ټیک شي انشاءالله. او وسیم خدای پاک د اویا میندو نه زیاته مینه کوي. هغه به ستاسو نه سیوا د هغې خیال کوي. هغه چې چېرته مي کم ځای مي محفوظ به وي، خوشحاله به وي. د هغې باره کې سوچ کوئ، ولې ځان له تکلیف ورکړئ؟ تاسو هغې ته دعا کوئ. تاسو هغه لیدی نه شئ، میلاوېدی نه شئ. ستاسو دعاګانې به هغې ته ډایرکټ رسي. اوس تاسو جاړئ مه، زه ستاسو ژړا نه شم لیدی. بس چپ شئ. مېرونیسه ښه ده چې ته رالې، ستا انتظار مې کو. خیر خو دی؟ او نن آفس ته زر تللی وم، نو زر فارغه شوم. او ستا د چوټۍ هم دا وخت دی که نه؟ نو ما وایي چې تا هم ځان سره بوزم. زه روزانه یوازې ځم او یوازې راځم، او دومره د مهربانۍ څه ضرورت دی؟ یو خو چې ته را بحث کوې که نه، سم زهر را باندې لګي. نن سهار مې د لچې پخه کړه، نو په هغې دې م شک و چې دا دې ولې پخه کړه. اوس چې تا پسې رالم، نو په هغې دې م اعتراض دی چې ولې رالي. تا سره مې څه ضروري خبره کوله، نو ما سوچ کو چې تا ځان سره بوزم، او په کور کې خو ته په کتابونو کې ډوبه شې. تمام تا سره ضروري خبره ده. اره وا، نن خو د پردهدارې حسینې سره هم څوک دي. وروره مونږ لم لږ لیفټ راکا، په مونږ کې د څه کمې دی؟ احد احد ما سوچ کو چې هغې سره به د پیسیو نه خبرې وکم. دغه شان به زمونږ د نمبر به هم چاته پته ونه لګي. ستا رونو ته کو ستا باره کې پته ولګېده، هغې به تا مړه کي، بلکې کیدای شي ما هم در سره ووژني. پته نه لګي څه ضرورت و تا ته هغه بدماشانو سره. ډېر شوق دی د هیرو جوړېدو. ته به دا پیغورونه پرېږدې که نه؟ زما هېڅ شوق نشته هیرو جوړېدو او نه د والو خوړلو. یو خو احسان نه مني. څنګه احسان؟ ما خو تا ته نو ویلې چې دا هر څوکه اسیم مونږ جنکې داسې رویو سره عادت یو. د کور نه بهر اوتې نه یو چې خلک راپسې اوازونه کوي. او تاسو ته څه ضرورت و په دې معامله کې د راتلو؟ څه مطلب دی ستا؟ هر څنګه چې وي ته اوسېږې خو زما سره که نه، ښځه یې زما، ذمواري یې زما، او تا ترې څوک داسې فضول بکواس کوي او زه به اورم. دا مانه نه کېږي. یو کپ چای میلاو شو. او تاسو هم فرش شئ. ګرم پی. ما خو چای یادوله. اوس دا ښه دي. دوايي
تاسو څه ویل غوښتل. وای کېنه. خبره خو مې کوله، خو تا خو هم څه خبره کوله؟ هغه ماته خپله مور ډېره یادېږي. مور د چا نه یادېږي؟ تا ته څنګه لګي چې زما نه یادېږي؟ یو پیره دوه مې رابطې کوشش کړو، خو ای سره مې خبرې ونه کړې شوې. ما خو دا خبره په حالاتو پرېښې، کله حالات ټیک شي بیا به ګورو چې څه کېږي. ته هم د حالاتو د ټیک کېدو انتظار وکړه. زما زړه یریږي. ما ته خو هغه هر وخت یادېږي، خو دا ځل راته ښکاري چې هغه څه تکلیف کې ده، په څه غم کې ده. هغه صرف یو پیره د هغې اواز اورېدل غواړم. دا ممکنه نه ده مهرالنسا. څنګه ممکنه نه ده؟ خبره کول غواړم هغې سره، ځکه مې تا سره مشوره وکړه. ما سوچ کو چې هغې سره به د پی سی او نه خبرې وکړم، دغه شان به زموږ د نمبر به هم چاته پته ونه لګي. مهرالنسا د پی سی او نه خبرې کول سیف نه دي. څوک پته لګي دغه د پی سی او نه هم پته لګولی شي. او که تا ته واقعي زما د مشورې ضرورت وي نو خدای دپاره داسې حرکت مه کوه چې پای کې مونږ ګیر شو. ما منې کې او اوس دې راته په خپله ووایي چې تا خپلې مور سره د کانټیکټ کولو کوشش کو. او کوم ځکه چې زما مور او پلار صرف ما نه خفه دي، زما د ځان دشمنان نه دي. که مخې له ورغلم نو زیات نه زیات چغې سورې به وخي. زما پلار به یو څو کنزل ماته وکړي، یو څو سپېړې به راکړي، د دې نه سیوا څه کوي؟ خو ستا خاندان خو ستا وینې سکو ته ناست دی. ستا رونو ته کو ستا باره کې پته ولګېده هغوی به تا مړه کي، بلکې کېدای شي ما هم در سره ووژني. نو زه نور څه وکړم؟ انسان ته خپل ځان ډېر خوږ وي، او که د مور مینه. ګوره زه ستا په خبره پوهېږم، خو دې وخت کې ځان بچ ساتل ضروري دي. او که ستا رونه ستا پته ولګي او دلته تا پسې راشي او تا مړه کي، نو دا خفګان به ستا مور برداشت کي؟ وای خو تاسو ټیک. او بیا میډم سونیا هغې زمونږ څومره مرسته کړې، محسنه ده زمونږ. بیا د دې په بدله کې زمونږ نه څه غواړي؟ صرف دا که نه چې مونږ څه ټایم دپاره پټ یو. ګوره مونږ له د هغې خبره منل پکار دي. دا اوس چې مونږ کم ځای کې یو سم دي مونږ سره، او په کم مقام باندې دا صرف د هغې په وجه دي. که نه نو څه مونږ سره؟ ټیک ده، پویه به کوم خپل ځان، نه به کوم زه هغې سره رابطه. ها میډم سونیا سره ما ته رایاشي چې ما تا سره څه خبره کوله. نن زه هغې یو میټینګ له راوښتم، هغې د یو کار حوالې سره ذمهواري ما ته حواله کړې ده، او کیدای شي زه د ښار نه بهر لاړ شم، او کیدای شي چې د شپې هلته ایسار شم. څه؟ او کار لږ زیات دی. هلته یو اولډ ایج هوم دی چې د بزرګانو تعداد پکې سیوا شوي دی. دلته کې چې کوم زمونږ اولډ ایج هوم دی نو دلته ګنجایش ډېر دی. زه بس بزرګان دې برانچ ته شفټ کوم. خو زه دلته کې یوازې څنګه اوسېدی شم؟ زما مطلب دی ته هغې ته ووایه که نه چې زه به سهار لاړ شم او سبا ماښام به واپس راشم. هلته د ایسارېدو څه ضرورت دی؟ ته پوهېږې ولې نه؟ زما د جاب خبره ده. او تا ته څنګه لګېږي دا تجویز ما هغې ته مخې ته نه و ایښودی؟ ایښودی مې و، ریجیکټ یې کړو. زه به اوس هغه کوم څه چې هغې ما ته کولو لپاره وایي، ځکه چې د جاب کولو پیسې راله راکوي. ښځه ورشه پلیز زما یو جوړه خو پیک کړه، زه به نن د شپې وځم.
دروازه دننه ښه صحیح لاک کا خبره واوره بار مزه ښه زه به اولم بهر نتلم نو اوس به څنګه ځم زما مطلب دا دی چې څومره ضروري کاري هر څومره چې ضروري یو ورځ صبر وکړه هسې به هم یو ورځ پس زه راشم او زه خو یم چې سبا کالج ته م ځم نه نه سبا خو زما ډېر امپورټنټ لیکچر دی صحیح ده څنګه یې تا ته ښه ښکاري الله حافظ زه چې کلم سهارې کالج ته ځم هغه افیس ته لاړ شي نو زه کمره کې بنده یم شاید چې موږ یو بل سره چېرته خبرې وکړو بیا هم پته نه لګي چې ولې په دې کور کې ماته څه خاموشي لګي چېرته ماته خو هغه سره عادت خو نشم اسی یو خبره درته وکم اوس خو تاسې هم راغلی که نه نو مور پلار دې وګوره بیا ځه یار زاهده زه خو راغلی یو 2-3 ګنټو لپاره یم خو دلته زما سره رشته دار دي که وخت میلاو شو نو کوشش کوم چې د هغې نه څه پته وکړم خو فلحال چې څه کار پسې راغلی یم هغه کول ډېر زیات ضروري دي تا ته خو پته زما نوی نوی جاب لګېده ښځه صحیح ده اوس ته کور ته لاړ شې ځان تیار کړه نن ماښام به زه په تا باندې مزېداره شان روټۍ خورم ټیک ده راځه چې ځو تا یو قسم سالن په خپلو قسم خوړلی دی هره ورځ دال پرون هم دال نن هم دال واوړه دې دال نه پرون او نن خو پخ شوي دي بنده څه سبزي پخه کی او چې سبزي نه نو کم از کم د دې دال سره چاولې پخوه